د دریو غټو غټو بیمارو نه د بچ کېدو دپاره یو نبوي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته یو عمل ښودلی ډېر اسان دی ښه درې غټې غټې بیمارۍ څه دي لاولنی پالج دی پالج دویمو ړوند کېدل کوم سترګې ملګرو زه یم اسماعیل صدیقي او تاسو ګورئ اسماعیل صدیقي یوټیوب چینل ملګرو تاسو د مخکني ویډیو کې کوته چې دغه مولوي صاحب چې کوم دی درې غټې بیمارۍ نه ښودلي دي پالش شو نظر کمېده شو او د هډوکه بیمارۍ چې کوم دا ښودلې ده نو د دې دا بیمارۍ چې کوم دی نن سبا ډېرې زیاتې شي نو دوی د دې نه د بچ کېدو لپاره مولوي صاحب کوم وظیفه ښودلې ده هغه ما سره وګورئ ویډیو مکمل وګورئ او د ثواب په نیت مخکې شریکه کړئ راځئ د ویډیو ما سره وګورئ صحابي دی او هغه رالی او چونکې دا بوډا او نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي د الله رسوله بوډا شوی یم او نظر مې کار نه کوي او هډوکي مې ډېر درد کوي او ډېر کمزور یم داسې یو عمل راته وښایه چې لږ برابر شمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي د سحر د مونځ نه پس سبحان الله العظیم وبحمده دا درې پیرې وایه سبحان الله العظیم وبحمده دا د هر د سحر د مونځ نه پس درې پیرې وایه نو الله جل شانه به د دې مرضونو او د دې آفتونو نه ساتي